زمون پلاس کې مشن د جناب رسول الله دی. هغه مشن چې په طائف کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کانو باران او گزارونه وشو او د حضور مبارک د سر وینې لاړو په پڼو کې اوشړه پیدلې. د طائف نوجوانان ماشومانان راووتېدل او رسول الله مبارک پسې شاته لاسونه وپړقول. دا هغه مشن دی چې هغوی واړه راولګېدل او په رسول الله مبارک پسې شاته اوازونه شروع کړل، چغې سورې شروع کړې. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ دا هغه مشن او هغه چمن دی چې دا د رسول الله په وینو باندې سیراب شوی دی. دا هغه چمن دی چې دی باندې بلال حبشي سخت سخت برداشت کړی دی. د دې مشن په بنیاد حبیب په صلح شوی دی. د دې مشن په بنیاد باندې د حضرت سید شهدا د امیر حمزه لاسونه خپې او دغه رنګې د هغه جب او د هغه کلیجې بهر راوتېدلې دي. ورونو یاد ساتئ ما سره مشن د دواړو کونو د سردار دی. الحمدلله زما مدرسه قوم ته د امن پیغام ورکي، زما مدرسه قوم ته د اسلام نظریه ورکي، زما مدرسه قوم ته د حیات درس ورکي، زما مدرسه الحمدلله ثم الحمدلله د ایمان د اسلام د قرآن د احادیثو درس قوم او ملت ته ورکي. د چا پلارم نشي ثابتولی چې یو عالم ما ته غلط نظریه راکوي، یو عالم ما ته په دنیا کې د دین د بغاوت ناره راکوي. الحمدلله دا کردار دا ژوندی دی. او یاد ساتئ دا مشن د شیخ الهند دی، دا مشن د حسین احمد مدنی دی. او زما کردار په افغانستان کې وګوره چې کله امریکا افغانستان ته راله او زما اسلامی سلطنت ختم کو، سیکولر نظام والا هغوی د خپلې حجرې کوله وکړی، لیکن زما د عالم په سینې ګولۍ دننه کړه. اگر چې هغوی سیکولر نظریې والا ورته خپلې پیغلې بربنډې کړې، لیکن یاد ساته زما عالم خپله بیبي کونډه کړه، خپل بچي یتیمانان کړل، لیکن خپله نظریه ورته پرې نه ښوده، پرېښودې ده. من خپله نظریه نه ده پرېښودې، زمونږ وجودونه ټوکړې ټوکړې شو. خو الحمدلله د افغانستان په سرزمین پلیت قوتونو ته موږ ځای ورنکړی شو. نن فتح الله اسلام ته ورکړه، فتح الله د منبر او د محراب خاوند ته ورکړې ده. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. عزتمندو مسلمانانو ورونو، لاړ شئ د عراق په سرزمین سیکل حرک دا د امریکې په سوچ او فکر ودرېدل، لیکن د ګیرې او د پټکي خاوند د سرونو نذرانې پیش کړې. لاړ شه په کشمیر کې وګوره، هر سړي د سیکولر خلکو سیکولر نظریې ته هلته پہچان ورکه، لیکن د منبر او د محراب خاوند خپلې بیبیانې کونډې کړې، خپلې بچي یتیمانان کړل، لیکن هغوی ته لار نه ده پرېښودې. عزتمندو مسلمانانو ورونو، الحمدلله لاړ شه نن چې په فلسطین په مسلمانانو کم یلعار دی چې د هغوی ماشومانان خطره خطره بچي په سوزیانو کې ټوکړې ټوکړې کړې شو. هسې ورونو په حیثیت د مسلمان ووایي چې د هغې دپاره اواز د منبر او د محراب ملا اوچت کړی که د یو سیکولر نظریې خلکو اوچت کړی دی. تاسو نشئ ښودی په ریکارډ چې د فلسطین دپاره د سیکولر پارټۍ چاہے که د این پی سره تعلق ساتي، که د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي، که د مسلم لیگ نو سره تعلق ساتي، که د پی ټی آی سره تعلق ساتي، د چا پلار هم د هغوی یو کردار نشي ښودی چې د فلسطین په حمایت کې اعلان کړی دی. ښودی شئ. ما ستا 10 روپۍ راټولې کړې، په فیسبوک مې هغه ستونزې هم برداشت کړې، کنځلې په هغې پسې مو شو. ستا یوه روپۍ مې د حماس مجاهدینو ته رسولې ده. یاد ساتئ عزتمندو مسلمانانو ورونو، هغه خلک چې کله د امریکې وزیر خارجه د اسرائیل په سرزمین قدم کېښوده، میډیا ته تپوس کوي چې ته خو د یو ملک وزیر خارجه یې، ته په کوم بنیاد د جنگ و جدال میدان ته رالې؟ وی دلته زه د ورورولۍ په بیس راغلی یم. وی دې وخت کې ما عهده پرېښودې ده، وی زه اسرائیل زما بچي دی، زه اسرائیلو حمایت کې راغلی یم. د زیړ پټکي عالم مولانا قائد جمعیت
حضرت مولانا فضل الرحمان په قدر کې سریعام دا دنیا میډیا موجود دا سریعام دا حماس مجاهدینو ته ستاسو لس او شل روپۍ مړې د کېښودې عالمي دنیا ته وښوده وې زه به حیثیت د یو مرد مجاهد او الحمدلله د یو مجاهد په حیث د اسلام نن د فلسطین سرزمین سره شانه بشانه ولایم وهایي یو خپل مرد مجاهد وهایي د پی ټي آی یو ورکر وهایي د مسلم لیگ یو نر لیډر وهایي د ان پی یو نر قیادت چې داسې بیان یې کړی وي چې داسې قیادت یې ښکاره کړی وي پټې خبرې نه دي تشې ډوزې ایستل ایستل نه دي په میدان انډر ریکارډ خبره ده که څوک وایي چې میداني خبرو کوي موجود امرا میدان ته شئ چې د خپلو اکابرو کردار درته وښیم عزتمندو مسلمانانو ورونو الحمدلله زمونږ ټول الحمدلله د یوې کلمې مسلمانان وروڼه یو که نه یو الحمدلله ټول د یو پیغمبر علیه السلام امتیان یو د نن نه یو 3 کاله وړاندې په دې دنیا کې یو مرض تیر شو څه ورته وي کرونا مرض تیر شو که تیر نه شو د عالمي دنیا جماعتونه بند شو یا کولو جواب کوي جواب وکوي ستا بیت الله شریف ته تاله ولګوله یا نه ولګېده په تا یې عمرې بندې کړې ای د کشمیر کلي عوامو ستاسو جومات ته د چا پلار تاله ولګوله تاسو نه تپوس کوم په تا په جومات کې چا مونځ بند که هر قسمه هتکنډې یې استعمال کړی جومات به بندي په محراب کې به ملا بیان نه کوي ترجمه به نه کوي دیني اجتماعات به نه قایموي دا مولا ورته ډټ کر په مقابله کې ولاړو ستا پلار هم په ما جومات منبر او محراب او زما مدرسې ستاني کم نشي بندولی دا کردار منئ یا نه منئ راشئ بله خبره واورئ راشئ په دلایلو په بنیاد درته وایم تاسو کې به ډېر تبلیغي سره جماعت سره تعلق ساتئ به که نه ساتئ موږ ټول تبلیغ سره الحمدلله جوړ یو لاړ شئ نن د ریوند په سرزمین باندې نن به امریکې ته هم په زرګونو جماعتونه ځي نن به یورپي ممالکو ته هم ځي نن به هر کفري ملک ته زمونږ چې تبلیغي جماعتونه ځي یا نه ځي جواب راکوي ځي که نه ځي ستا پاکستان کشمیر کلي ته چېرته د هندوستان جومات راغی چې اسلام پرېږدوي او کفر اختیار کوي ای تاسو له امریکا راله چې عیسایت اختیار کوي او مسلماني پرېږدئ تاسو له نصرانیان رالل دلته چې نصرانیت یهودیت اختیار کوي تا کې او ما کې څه جنډه ده چې زه تا دي زو هغوی ته د اسلام دعوت ورکو او هغه دلته ما ته د خپل مذهب دعوت نشي راکولی دا د چا کردار دی د چا کردار دی دا د مفتی محمود کردار دی مړه دا کردار د قائد جمعیت دی مړه راشه د پاکستان آئین دستور وګوره او دا پاکستان پرون نه دی جوړ دا پاکستان 6 کاله وړاندې نه دی جوړ دا په 1947 کې وجود ته راغلی دی او د دې جنډه شبیر احمد عثماني دیوبندي اوچته کړې ده ستا د ملک آئین دا مفتی محمود او امام لاهوري جوړ کړی دی دا فخر تا ته حاصل دی ته په کوم بیس د پاکستان په دې بنیاد او اساس کې زما د علماو وینې شاملې دي موږ سوالګر نه یو موږ نظریې خرڅولو والا نه یو موږ عقیدې بدلولو والا خلک نه یو موږ د یوې لارې خلک یو چې ځان ته سپایان او غلامان د دواړو کونو د سردار د جناب رسول الله وایو الحمدلله وایو که نه وایو عزتمندو مسلمانانو ورونو ړمو دردو کې قسم درته خورم چې مړه ما خو د دین د خاطره د سمیع الحق لاش رب ته په چړو سول سپارلی دی ای مسلمان ورورا ما خو د شیخ عادل خان لاش د روډ د منځ نه دین د خاطره اوچت که تا نه شهید حسن جان ایر شو هغه ضعیف العمر لاش ما د روډ د منځ نه په روجه کې اوچت کړی دی ما د ډمډولې طالبان خپل رب ته پتروړو کې سپارلی دي پتروړو کې ته زما د درد نه خبرې تا زما درد چېرته موندلی دی که د ملک په هر اداره سخته راغلی ده ظلم ورسه شوی زه په میدان کې ودرېدلی ما کلک حمایت کړی خو زما عالم شهید شوی دی ما سره یوې سیکولر پارټۍ حمایت نه دی کړی زه خو دونه دردولم چې الله ګواه دی چې اوس هم زموږ زړونه دردېږي
او ورونو تاسو نه تپوس کوم دا ګیره او دا پټکې د ملا دی دا چا دی ګیره او پټکې د چا دی مړه ما خو د رسول الله د سنت و توهین د خپل دین د خاطره برداشت کا زما د امت د رسول الله ګیره خلاړه خرو او سپو ته ولګېدله ته په کم بحث د مسلمانۍ دعوه کوي ته په کم بحث په ورځ د محشر د رسول الله صف ته ودرېږې ته په کم بحث رسول الله ته مخامخ سترګې لګې دا خو میدان محشر را روان دي موږ مسلمانان یو میدان حشر را روان دی روره یاد ساته الته خانزم نه چلیږي الته قومیت نه چلیږي الته ټوپک کوتک نه چلیږي الته د پوډرو آیسو پیسې نه چلیږي الته کې به صرف او صرف یاد ساته نظریه اعمال صالحه چلیږي او هغه به درته په ورځ د قیامت پته ولګي چې په ورځ د قیامت جیتېگا کون اور هارېگا کون دا به تاسو ته ښکارې شي انشاءالله عزتمندو مسلمانانو ورونو وی شر ظاهر ته ګوري شر څه ته ګوري څه ته ګوري دا علما چې په دې میدان کې ولاړ دي یا د دوی ملګري ولاړ دي دا د شر نه خلاف دي یا موافق د شر سره دي ها نو بس الله په ورځ د قیامت تپوس کوي چې دا په شر برابر د څه معامله وه او دغه شر نه خلاف د څه معامله وه کوي به که به نه کوي اسیرونو تاسو نه تپوس کوي من نه یریږو دا یاد ساتئ ها الحمدلله پښتانه وایي موږ میندو په سوزیانو کې کلک تړلي یو پوهېږي که نه د خان په مقابله کې دا فقیر علما کرام ولاړ دي د هغه عالمي سازش د قوت د خاتمې دپاره الله د علماء دیوبند انتخاب کړی دی یاد ساتئ یاد قسم دی چې د دنیا په عدالت کې م الله ذلیله کړل او د ورځې د محشر عدالت پاتې دی یا نه دی پاتې هم را روان دی زه به م رب ته مخامخ کېږم ته به م رب ته ودرېږې تا چې کم بهتان لګولی دی تا چې کم الزام لګولی دی تا چې زما خلاف کمه پروپیګنډه کړې ده الله گواه دی په ورځ د قیامت به درنه دلیل او ثبوت غواړم دلیل به پیش کوي ستا په 33 ادارو کې دا جرأت نه و چې د ملا خلاف یو 2 ګوټې کاغذ خلاف راوړی وی ستا په عدالت کې چېرته ملا ودرېده چې غلط دي وایي که نه چې وایي که نه وایي ستا خلاف په میدان عمل کې دا علما ولاړو تا 10 کاله ګورنمنټ په KPK کړی دی تا 3.5 کاله ګورنمنټ په آل پاکستان کړی دی 1 روپۍ دې راباندې ثابته کړه 1 روپۍ خلاف زما عدالت ته لاړه موږ خو ورته منتونه وکړل غولخوره عدالت ته لاړ شه قانون ته لاړ شه عدالت ستا په لاس کې دی ادارې ستا په لاس کې دي راشه د عدالت په لار راشه چې زه تا عالمي دنیا ته برېښنه نه کړم بیا خو به زما نوم ملا نه وي بړه